رب کائنات قرآن پاک کی د متقین و د نیکانو خلقو صفتونه بیان کړی دي. په سوره بقره کې 3 صفتونه بیان کړی دي. یو صفت پکې دا ده وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ چې د رب کائنات نیکملا بزرگان او اعلی خلقو دا طریقه او صفت ده چې هغوی د الله په لار کې خرج کوي، د الله ورکړي مالونه خرج کوي. اشاره کوي الله دې خبره ته ای زما بندا چې کم مال ته خرج کې دا ستا ذاتی او اصلی نه دی، دا مال تعالی الله درکړي دی. ومما رزقنا الله وی زمنګ رزق ته خلق لور کې کمنګ دا رزق نه پیدا کړي، تم نه پیدا کړي، دا غریب به نه پیدا کړي، نو تا به د رزق کم زینه پیدا کو او چاله به ورکو. نو اشاره ده خبره ده چې زما بنده مهمان نوازی کوا، خرج کوا، انفاق کوا، زکه دا مال نه مخ کې استاو نه فل حال استاده نه آینده کې استاده. فل حال زمون ولی نه دی. تاسو ګوري ډیر کارونه من فل حال کو، پیسې من سره موجود وي خو نه کیږي، نو فل حالم په زمون پورا هغه وس او طاقت نشتا، نو دی وجنه ورکول پکار دي. دی آیت کریمه کې دام داخل دي چې زکات ورکوي، واجب صدقې د بال بچ خرچه ورکوي، د مور پلار خرچه ورکوي، د خپل بیبيانو نفقه ورکوي. خودی کې دا معنا هم مفسرینو کړی دا ومما رزقناهم ينفقون. اے زما بندگانو چې کم مال من تاسو له درکړې پدې کې د میلمستوب کوي. نو مهمان نوازی په دې آیات کې داخله ده. الله رب العزت حکم کړي چې تاسو مهمان نوازی کوي، په میلمه باندې خرج کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې پیغمبرانو په خپل باندې د میلمه ډېر قدر کړی دی. دیو جن عالمان وای چې د میلمه میلمستوب کول، د مهمان نوازی کول، میزبان او قربل پکاري چې د میلمه خیال ساتي. زکا دا د ایمان علامت ته او دا د ټول انبیای کرامو سنت طریقه ده، د ایمان علامت ته. زکه یو حدیث پاک کې راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، وای کوم مسلمان چې دا عقیده وي چې الله شتا او د آخرت ورځ شتا، فلیکرم ضیفه، نو دل پکار دی چې د میلمستوب کوي. اشاره شو دی خبره ته چې کوم انسان د میلمستوب نه کوي، مهمان نوازی نه کوي، گویا کې د دې انسان په الله او د آخرت په ورځ باندې عقیده نشتا. یعنی دا د الله حکم دی او په آخرت کې بستا په کار راځي. نو چې کوم انسان یې نه کوي نو معلومه شو چې دا د الله حکم نه مني او د آخرت عقیده نشتا. ځکه آخرت کې به تعالی په دې باندې اجر او ثواب درکول کېږي. ستا کور ته خیر او برکت راځي او ستا اجر او ثواب دې سره زیاتېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا خیر فی من لا یضیف، وی په هغه انسان کې د سره خیر نشته دی، د دې انسان په زندګۍ کې د سره خوشحالی او خیر او برکت نشته چې کم انسان میلمستوب نه پیژني، کم انسان د میلمه قدر نه کوي. وی د دې انسان په زندګۍ کې وی خیر د سره نشته. نو کوم انسان چې دا غواړي چې زما زندګۍ کې خیر راشي، زما زندګۍ کې خیر او برکت راشي، نو دله د میلمه قدر کول پکار دي، میلمستوب کول پکار دي. الله رب العزت په خپل کلام پاک کې د پیغمبرانو تذکرہ کړی دا، د میلمنو تذکرہ کړی دا. دا یاد لري د میلمستوب کول څه درجه لري؟ آیا دا واجب دی، فرض دی یا سنت دی؟ بعض عالمانو لیکلی دي چې د میلمه قدر کول
د میلمه میلمستوب کول، خندا پیشانی سره د سره ملاویدل، گفتار سره نرم گفتار سره ملاویدل، په د باندې د خپل وس مطابق خشې خوړل، دل د خپل وس مطابق پکور کې خزه ورکول، او دا شان نور خاطر مدارات او اخلاق سره پیش کېدل هغه سره دا واجب دي، واجب د فرض پشانی. خو جمهور علماء کرام وایي چې نه، فرض او واجب نه دي، خو سنت طریقه ده، مستحسن او مستحب طریقه ده، او د اخلاق او د آداب خبره ده چې د میلمستوب کول پکار دي. بعض عالمان وایي چې میلمه ته بګوري، میلمه دو قسم وي، یو اسی د لارې لاروي وي او د کوسی انسان وي، یو دا د مسافر میلمه وي، د لرې نه راغلی وي. نو که خار وي د هغې خپله مسله ده، که کلی وي د هغې خپله مسله ده. په خار کې د میلمه میلمستوب دا سنت طریقه ده، ځکه دلته سهولیات زیاتي. اینی ټایم که یو کس راشي د هغه ته څه نه څه درجه کې میلمستوب کولی شي، ځکه چای میلاویږي، قهوه میلاویږي، شربت میلاویږي. نو دی وجې نه ته بیا څه نه څه خیال ساتي. او چې کلي کې میلمه رالو او د کلي جومات ته څوک رالو، د هغه میلمستوب کول واجب دي. علامه قرطبي رحمه الله فرمایي د ده میلمستوب کول واجب دي، ځکه هلته هغه به چېرته ګرځي، بازار نشته، دکانونه خاص نشته، د خوراک سامان نه میلاویږي. نو د هغه علاقې په خلکو باندې دا واجب دي چې د دې میلمستوب وکړي.